د مومند ایجنسي تحصیل غلنۍ سلطان خیل په کلي کې د فاټا یوت فورم د سوري لاندې یوه غونډه وشوه چې پکې ګڼ شمېر مشرانو، طالب علمانو او ځوانانو ګډون وکړو. د دې مقصد قبایلي ځوانانو ته دا احساس ورکول چې خپل هنر په کار راولي او په لږو پیسو سره خپل کاروبار شروع کړي او د علاقې خلکو په ښېګړه راشي. شپږ نوي انټرنیشنل ریډیو ته د فاټا یوت فورم جنرال سیکرټري محمد ولی وویل اصل کې فاټا یوت فورم چې موږ جوړ کړو په دې کې موږ سره نه د ټولې فاټا چې څومره قبایلي ایجنسي دي دغه ټولو ریپرزنټیشن دی موږ سره او دا چې کوم جوړ شوی دی نو د قبایلي یوت امپاورمنټ لپاره پروموشن لپاره نه کنه دا چې موږ جوړ کړی. مقصد هم دا چې څومره قبایلي ورونه دي هغو سره لږ ډېر سکیل وي یا په داسې پوسټونو باندې وي چې هغو په لاس کې څه وي نو موږ مقصد دا چې دا ټول ملګري راغونډ کړو په یو پلیټفارم باندې او د خپلو خلکو د خدمت دپاره نه راغونډ شو. مقصد هم دا چې موږ په سیټل ایریا کې چې کوم مسالې دي موږ قبایلي ورونو ته چې په هر یو که ایجوکیشن کې وي که هیلث کې وي همدغه شانتې په ټرایبل ایریا کې لکه فاټا کې نه چې کومې مسالې دي او دلته نه راشو او خلکو سره چې کوم دوی څه هغه دي پرابلم دا شیر کړو. نو اوس موږ فلحال راغلي یو په مومند ایجنسي لا دلته موږ خپل انټروډکشن هم وکړو د فاټا یوت فورم د مقامي خلکو سره. دویم دا چې موږ دوی دپاره نه ورکوټ شانتې ټریننګ هم ارینج کړو چې هغه په سیلف امپلویمنټ باندې و. مطلب دا چې په کمو وسایلو باندې او په کمو هغه باندې د خلک خپل روزګار څنګه شروع کړي لکه چونکې دا لس کاله کېږي چې موږ څومره قبایل ورونه وي که په مومند کې باجوړ کې نارت ساوت وزیرستان کې خیبر کې ورغزو کې دوی معاشي لحاظ ډېر زیات خراب شوي کاروبارونه هر څه سټارټ شوي دي او زموږ خلکو دا په ذهن کې وي چې یاره کاروبار شروع کوي دې دپاره به نه که نه 15 لکه 10 لکه 10 لکه روپۍ در سره یې نه ته بیا کوي. نو داسې طریقې هم شته دی چې هغې سره نه تا په کمو پیسو باندې هم یو کاروبار ته شروع کولی چې تا کې لږ ډېر سکیل وي. نو موږ چې دا خلک مخې ته راشي خپل کاروبار چې شروع کړي نو خپله ګټه به هم کېږي او دې سره سره نور چې کوم هغه دي علاقې خلک دي دوی له انتفاده رسي. مثال خبره دلته یو کس ته موږ ته میلاو شو چې هغه د لیبارټري ټیکنیشین دی هغه په لیبارټري پوهېږي او هغه سره دومره وسایل نشته ځان ته کمپیوټر و دا شی نه والي. دې دپاره به موږ منډه تړو. دې دپاره منډه داسې طریقه چې داسې خلک شته چې هغه د فلاحي کارونو دپاره پیسې ورکوي. دې نه علاوه پولیټیکل اډمنسټریشن شته هغه ته موږ ورتلی شو د فلانکې کس ته د ښه تعلیم کړی دی د شي باندې پوهېږي دا کاروبار چې دی شروع کړي د سره دا پیسې نشته چې دا شی نه ځان ته والي. نو تاسو موږ سره مدد وکړئ چې د کس له موږ دا شی نه واخلو د هغه کېږي. نو دې سره دا چې یو خدای چې کمیونټي ډیولپمنټ هم کېږي او سره خلکو له نیتې فایده رسېږي. دویم دا چې د دومره تعلیم کړی او دومره تجربه یې ده دومره سکیل به سره نو په کار ده چې دا کس نه کنه استعمال شي ضایع نه شي. نو مقصد هم دا چې موږ د خپل کوم قبایل خلک دي چې دا راغونډ شي یو قسم ایجوکیشن اویرنس هم پکې راشي. دویم دا چې کوم فاینانشلی موږ خراب شي نو کوشش هم دا چې موږ دوی لا نه کنه د روزګار نور طریقې مو ته د یوت انګیجمنټ سرویس یعنی یس نیټورک فوکل پرسن حافظ جاوید اقبال تربیت ورکون. دوی ویل چې کوم ځوانان چې تعلیم ترلاسه کړي او یا کوم هنر زده دي او بیروزګاره ګرځي د ښې نوکرۍ په تلاش دي موږ د دوی ذهني تربیت کوو چې دوی د خپل هنر او تعلیم نه ګټه پورته کړي. دوی به د خپل قسمت په خپله فیصله کوي او موږ به یې ټیکنیکلي او مالي مرسته کوو. ऐसे नौजवान जो जिनके पास स्किल्स हैं, हुनर्स हैं, नॉलेज है लेकिन उनके पास कोई अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं है, मौके अच्छे नहीं हैं, वो आगे बढ़ नहीं सकते, वो सिर्फ इंतज़ार में हैं कि हमें कोई अच्छी जॉब मिल जाए तो तभी हम सोसाइटी को मुआशरे को अच्छा यानी कि हम फ़ाल शहरी बन सकते हैं. लेकिन हम लोग उनका जो माइंडसेट है उनको चेंज कर रहे हैं यहाँ पे उन लोगों को ये बता रहे हैं कि आप लोग ख़ुद अपना जो है ना अपना रोज़गार जो है ना वो उसका इनिशिएटिव लें. ऐसा इनिशिएटिव लें जिसका आपको आपकी ज़ात को भी फ़ायदा हो और आप उससे कुछ इनकम जनरेशन भी कर सको. अपने अच्छे अच्छे इनोवेटिव किस्म के आइडियाज़ जो हैं वो आप लोग हमारे साथ शेयर करो और आप किस भी फील्ड में आप यानी कि आगे डिलीवर करना चाहते हैं, सर्विसेज देना चाहते हैं, हम इंशाल्लाह आपको उन आइडियाज़ को अमली जामा पहनाने में हर मुमकिन कोशिश करेंगे. دوی زیاته کړه چې دې سره به نه صرف دوی ته فایده رسي بلکې د قام خلکو ته به هم فایده رسي. उससे ना सिर्फ आपकी ज़ात को फ़ायदा होगा बल्कि पूरी हमारी जो सोसाइटी है इज्तमाही तौर पर उसको भी आप कुछ कंट्रीब्यूट करने वाले बन जाएंगे. उन्हें खुद अपनी किस्मत का फ़ैसला करना होगा, उन्हें आगे बढ़ना होगा, पहला कदम उन्हें खुद रखना होगा और हम लोग भरपूर तरीके से उनकी टेक्निकली भी और इंशाल्लाह फाइनेंशियली भी उनको सपोर्ट करेंगे. د فاټا دپاره د دغسې پروګرامونو ډېر سخت ضرورت دی او لنډه ده چې قبایل به خپل هنر په کار راولي. شاه محمود